پشرنگ تسپینو تور سپین قرآن پاکتو زوان حامدا ومصليا اما بعد. زما عزیزانو نن در سره د پروژه کې چې په چا باندې غسل واوړي یا د پښمنۍ نه وړاندې یو سړی غسل کوي، هغه بیا د روژې په حالت کې غسل کوي، نو د هغې طریقه به څنګه وي؟ نو عزیزانو هغه ډېره سیده ساده اسانه طریقه ده، کومې طریقې سره چې مونږ نارمل غسل کوو. یعنی اسانه طریقه دا ده چې اول به اودسو کې څنګه چې د مونځ دپاره مونږ اودس کوو، بیا به د هغې نه پس په ټول بدن باندې 3 ځله اوبه واړئ، نو دا د غسل طریقه ده. خو د یوې خبرې خیال به ساتئ، په روژه کې به غرغرې به نه کوئ او پوزې ته اوبه داسې مه اچوئ چې هغه بری راکاږئ. بس نور د دې نه علاوه نور خوله به ووینځئ، پوزه به ووینځئ، نور اودس په مکمل وکړي او د هغې نه پس چې کوم دی په ټول بدن باندې 3 ځله اوبه واړوه. دا د غسل طریقه ده. اکثر خلک دا وایي چې نه دې باندې غسل نه وځي ځکه چې تا پکې مرۍ غړغړي نه یې کړې او پوزې ته اوبه نه یې راښکلې، پوزه داسې ترخ شوي نه نو دې سره غسل نه وځي. نه محترمو، ما درته وویلې صرف اودس وکړه چې کوم د مونځ دپاره کې، او بس په ځان باندې اوبه واړوه، دې سره غسل وځي. او یو خبره بله یاد ساتئ، بعضې خلک بیا وایي چې نه ماښام روژه ماته کړي، نو د ماښام روژه ماتي نه پس چې کوم دی بیا به غرغرې به کړي او پوزې ته اوبه چې لکه بره به یې راکاږي. نه، بس تا چې یو ځل غسل وکړو هغې سره غسل وسي، ځکه په روژه کې غسل کولو کې دا غرغرې کول او پوزې ته داسې اوبه اچول چې په هغې سره ستا پوزه ترخه شي، دا پکې لازم نه دی، ځکه د روژې د وجې نه دا معاف دي. بس سیده ساده به اودس وکړې او په ټول بدن به اوبه واړې، نو دا د غسل هغه مسنون طریقه ده په رمضان کې، یا د چا چې روژه وي په هغه حالت کې چې غسل کوي، دغه هغه حساب دی. او نور زما ملګرو دغه چینل ځان سره سبسکرایب کوئ، مخکې هم شیر کوئ، دا خبره شیر کوئ مخکې، ځکه ستاسو د لاسه کیدای شي یو سړی په دې باندې عمل وکړي، تاسو ته هم ثواب میلاویږي، موږ ته هم ثواب د هغې فایده را رسي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټول دینداره جوړ کړي او په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.